دین ما یو خوشخبری چې ان شاء الله آینده نن د جمعې ورځ ده او راتلونکي زیارت په ورځ باندې ماسپښین د جومات او دلته د مدرسې افتتاح وکړو ان شاء الله. بار دبا علما راځي، شوډاګو بابا جی ډېر لوی بزرګ او عالم دی، ای به راځي، قاسم صاحب دی او د دې علاقې علما مشران کشران هغوی به راځي. نو د دې جومات خدای پاک مکمل دا ټت پت کار پکې پاتې نو اخوا خامخا دغه خبره مسجد معبد خان کې هم دا کار پاتې دی، اوس هم پکې دا کار کېږي. او نو دا خو الحمدلله خدای پاک موږ باندې ډېر لوی عظیم احسان وکړو. دا زمونږ د مشرانو خصوصا د باباجي رحمت الله علیه دا کرامت دی چې الله پاک په یو کال کې دننه 2 چته کمپلیټ جومات موږ له راکړو. نو موږ د دې جومات افتتاح به کوو، داسې خو پکې موږ منځونه کوو، خو موږ وایو چې څوک علما بزرګان راشي هغه پکې 2-3 خبرې وکړي او د دې سره سره به د دې خپل کلي او د دې چم ګاونډ او د دې بانډو د نوجوانانو دپاره خصوصا او د عامو دپاره عموما د ماسپښین نه پس مستقل یو درس وي. هغې ته زمونږ د مدرسو په اصطلاح کې دراسات ویلی کېږي. دا د هغه چا دپاره علماو جوړ کړی دی چې کوم خلک هلکان نوجوانان دي کالج کې سبق وي، سکول کې سبق وي، څوک نوکران دي، د سکول استادان دي یا په بله کار کې دي مصروفه دي، د سهار نه هغې ته وخت نه میلاویږي چې مدرسه کې داخل شي. د هغې دپاره موږ دا ترتیب کړی دی چې دغه کسانو ته موږ د موسم په تقاضا باندې یاره مثلا 3 بجې به سبق شروع کوو، 4 بجې به سبق، د هغې یو خپل ترتیب دی، د هغې خپل کورس دی، لکه څنګه چې د سکول او د کالج کورس وي نصابي، نو د هغې یو خپل کورس دی. هغه کورس باندې به موږ انشاءالله مستقل چلیږو او هغې باندې به انشاءالله زمونږ عملي. نو د دې خصوصا د دې خپل کلي او د دې چم ګاونډ د خلکو دپاره د دې اطرافو د بانډو په اسانه باندې راتلی شي، څه مشکلات او څه ګراني پکې نشته دی. دا هم یو لویه خوشخبري ده او لوی سعادت دی. الله پاک مونږ ته دونه توفیق راکړه چې دومره عظیم جومات راله الله جوړ کړو، نو مدرسه به هم راله الله جوړه کړي. دا څه خدای ته څه ګرانه نه ده، دا زما په جیب او ستا په جیب باندې اعتماد نه دی، دا د الله په خزانه باندې. الله خزانو کې څه کمی نشته، الله د دې نه زیات ښه کولی شي. دا خو زمونږ د شان مناسب دی، د الله د شان مناسب دی، الله شان خو ډېر زیات اوچت دی. د مدرسې د جوړېدو توفیق هم راکړي، دلته موږ سره ځای شته الحمدلله. د هغې کوشش به هم کوو، دعاګانې به هم هغې دپاره کوو او دارنګې په دقه ورځ باندې په دغه ماسپښین ټایم کې دلته څه بچو د قرآن مجید ختمونه کړي، ځکه الحمدلله د ناظرې ترتیب خو دلته د ډېر زمانې نه شروع دی. زمونږ د حضرت باباجي رحمه الله په زمانه کې به د مشران وایي چې 40-50 طالبان به دلته د هغې سره وو، هغه وړوکی غوندې کچه جومات. اوس خو الحمدلله جومات هم لوی دی، ډېر هم دی، انتظامات هم پکې شته، د اوبو انتظام هم پکې شته، د بجلۍ انتظام هم شته، هر څه شته دی. الله کړي دي، الله را کړي دي. نو موږ به هغه خپل محنت او خپل کوشش په دقه بنیاد باندې کوو او سات په سات به د خپل نیت اصلاح کوو. زه به هم د خپل نیت اصلاح کوم چې زه د خالص د الله د رضا دپاره او د دې قوم د راهنمایۍ او د هدایت دپاره. نو دغه د ناظري ختمونه به هم په دغه ورځ باندې انشاءالله، ځکه دا حاجي غلام صدیق صاحب او خالد محمود هغوی د دې دا خدمت کوي، سهار او مازدیګر
هغې کې بچو چې کوم ختمونه کړي دي انشاءالله هغه ختمونه هم کېږي. دا به د مدرسې یو پروګرام هم شي چې که د دې نه مخکې د مدرسې نوم نه نو دغه وخت نه به د مدرسې نوم هم شي. چې کوم دی نو څه ذاتي کار نه دی چې د چا واده دی او ما ته یې وینا نه ده کړې، نه دیني پروګرام دی، بس جنازه ده هلکه جنازې ده تا ته یې وینا کړې وي که نه ده کړې خو جنازې له لاړ شه. یو بیمار پرسي دا ده استاد ته به څوک سوال جواب نه کوي چې بھائی زه بیمار یم زما تپوس له راشه، خبر شو بس تپوس لاړ شه. دا یو نیک عمل دی، نیک مجلس وی. نو هغې ته که چا ته دعوتنامه میلاو نه شوه نو زما دا خبره چې چا ته هم ورسېدله او رسي انشاءالله. نن سبا دا هلکان ویډیو دا موبایل ګوري نیټ باندې، نو دا هغې ته چا ته هم دا خبره ورسېده نو هغې په دغه ورځ باندې ماسپښین مانځه ته دلته حاضر شئ. نو ماسپښین مونځ چې وشي بیا به چې کومه دی بیانات کېږي علما او دغه ختم به پکې وشي او ورسره به چې کوم دی د مدرسې او د جومات افتتاح یعنې هغه بزرګان علما به د هغې ترتیب برابر کړي، وینا به وکړي او شپې له ورپسې د مازدیګر نه بعد بیا هغه ماهانه روحاني اجتماع ده زمونږ هم په هغه ورځ باندې روحاني اجتماع د مازدیګر نه مازدیګر ماښام ماسخوتن هغه به خپل ترتیب باندې چلیږي او دا ماسپښین به دا پروګرام وشي او بس دا پروګرام کله ختم شي زمونږ بس بیا یو پیالې چای به وڅښو او بس بیا به چې کوم دی د هغې نه بعد مشران دعا وکړي هغې به رخصت شي او موږ به د مازدیګر نه بعد خپل ترتیب چې مخکې نه که څنګه وو هغه به کوي انشاءالله. د دې دپاره ذهني طور ټول تیار شئ او ورسره ذهني طور تیارېدل خو یو طرف ته که چې دا دعاګانې دې دپاره غواړئ. یوازې په دې خبرو کار نه کېږي. ګورې دا دعا ډېر لوی څیز دی، دعاګانې غواړئ چې الله پاک زموږ دا محنت زموږ دا